السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردګار د ټول عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینې جانان حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ. ما نن تاسو دپاره یو عظیم الشانه مجربه او طاقتوره او قرآني وظیفه راوړې ده، او دا وظیفه د هغه خلکو دپاره ده چې څوک کاروبار کوي، د هغوی په کاروبار کې برکت نه وي، او د هغه چا دپاره خو هم ده چې د چا په رزق کې تنګستیا وي. نو دا وظیفه ډېره مجربه او قرآني وظیفه ده چې څوک دا وظیفه جاري کړي، یعنی شروع کړي، نو د الله په فضل و کرم سره به د هغه په کاروبار کې به هم برکت وي، او هغه له به رزق د داسې ځایونو نه ورکوي چې د هغه به په وهم او په ګمان کې هم نه وي. هغه وظیفه د هغې ترتیب څه دارنګې دی چې د سحر لمونځ کله انسان ادا کړي، د هغې نه پس کم خپل ذکر اذکار وي، خپل معمولات وي، هغه به هم وکړي. د هغې نه پس به بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، او بیا به د قرآن پاک د 50مې سپارې د سورة شورا آیات نمبر 17 یعنی 18 نمبر آیات هغه به ووایي. هغه آیات مبارکه دا دی: بسم الله الرحمن الرحیم. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. دا آیات مبارکه یو ځل بیا واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. دا آیات مبارکه به اویا ځله ووایي، او بیا به د هغې نه پس د رب ذوالجلال نه دعا وغواړئ، او دا وظیفه به تر کم ټیمه پورې جاري ساتئ. دا به د هغه ټیمه پورې جاري ساتئ تر څو پورې چې تاسو دا کاروبار جاري وي او تاسو ته د رزق د تنګستیا مسله وي. نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره په خپل فضل و کرم باندې تاسو دا په کاروبار کې به هم برکت اچوي، ستاسو د رزق تنګستیا به ختموي انشاءالله تعالی. والسلام.